په حمد شرعي سره الله حقدار دی د حمدونو رسوک د الله صفت بیانی او کنه بیانی خو الله په خپل ذات محمود دی کته ولا ثنا وای او کنه وای خو الله محمود ذات دی هر وخت د حمد او ثنا دی الله محمود دی په حمد شرعي سره او پنځم لفظ راځي محمود به هغه شیزونه چې حمد کی ویل کیږي یعنی صفاتنا ثنا قادر سمیع بصر علیم هغه صفاتونه چې سلبی دي او که ثبوتی دي جمالی دي او که جلالی دي دا ټول صفاتونه دا کوم الفاظ چې راوړل کیږي دي ته وی محمود به هغه صفات هغه ثنا چې هغه سره د الله صفاتونه بیانوي نو الحمدلله معنا څه شو الحمدلله ټول صفاتونه د خدای تو یو الله دی صفات د الوهیت صفات د الہیت کاغه قدرت دی کا علم دی کا سمع دا کا بصر دی کا هر صفت د الله دی الحمدلله ټول صفاتونه د الوهیت ټول صفاتونه د خدای تو خاص یو الله دی لله چې دا لام دی دا تخصیص لپاره دی یعنی الحمدلله لا لغیره صفاتونه ټول د خدای تو خاص یو الله لري بل چا لري اوس دې صورت کې چې کوم الفاظ راغلل الحمدلله نو دا هم کې دې شو چې الله دا څه ویلې وي الشکر لله یا سبحان الله یا لا اله الا الله نو دا ټول الفاظ را نوړل یو لفظ راوړل الحمدلله دا الحمدلله دومره درون لفظ دی چې دې کې د شکر معنا هم ده دې کې د سبحان معنا هم ده دې کې د لا اله الا الله معنا هم ده دا هغه لفظ دی چې دا ټول الفاظ له جامع دي ځکه الحمدلله الشکر لله ځکه نو چې شکر د یو نعمت مقابله کې خلق ادا کوي چا سره خیګړو نو هغه جزاک الله شکریا نو کتاله الله سو نعمت را کړی او کنه خو ته خامخ الحمدلله تبعلا دا الله شکر ادا کوي چې دار شي راځي نو الشکر لله یونوی سبحان الله کی صفات سلبیہ او تنزیہیہ دواړه راتلی شي دا یونوی لا اله الا الله کی الوهیت ته نو دا خود الله صفت ته او الحمدلله کی شکر هم دے سبحانیت پکې هم دے الوهیت پکې هم دے نو دا سے لفظ راوړو الحمدلله چې دې ټول ته جامع او حدیث کې راځي کړه چې او سړی وي سبحان الله نو دې سره د عمل نعمتنا دکش او کله چې سړی وي الحمدلله نو د میزان عدل هغه ټول تر وسره دکش دومره جامع او درون لفظ دی چې یو ځل وي الحمدلله نو د نیکۍ ټول تر ورسره دکش موږ دا بیان کړو چې د سوره فاتحه یوې شنونه دي او دې ته القرآن هم وي الكتاب ورته هم وي دا د ټول قرآن خلاصه ده د ټول قرآن مغز دی د ټول قرآن نچوړ دی د ټول قرآن مور ده الحمدلله چې کله وسړی وي نو دې کې رد وشو په ټول اقسام د شرک چې څومره قسمونه دي په ټول رد وشو یو الحمدلله ویل سره او دې کې د الله وحدانیت د الله یووالی ثابت شو په هر لحاظ سره نو دومره درود او جامع لفظ الحمدلله مختلف عنوانات دي لږ تاسو ته وایي یو عنوان دے یو قسم انواع معرفت الخمس دا پینزو قسمونو پیجنگلی معرفت یو توی معرفت الذات دا اللہ تعالی دا ذات معرفت نو الحمدللہ رب العالمین کی دا اللہ دا ذات معرفت حاصل شو دویم توی معرفت الصفات اللہ
د الله د صفات معرفت چې کله وایي الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو الله د صفاتونو معرفت حاصل شو. دریم دی معرفت حقوق الله، د الله حق پیژندل. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا چې کله دا وې ای الله بندگی خالص تعالی رکو، عاجزی یو ستا کو، امداد یو تا نه غواړم، دا د الله د حق معرفت وکړه. سلورم دے معرفت الطریق الموضح الیها، هغه لاره چې هغې سره چې باغی روان شي نو ته به ځای ته ورسي. د دې لارې معرفت الموضح الیها چې د هغې وضاحت شوی دی. اهدنا الصراط المستقیم، ای الله موږ په نیغه لار روان کړي، کلک کړي چې موږ ستا لار وپېژنو. او پنځم دی معرفت اهل الطریق المتبوعین، کوم نیکان خلک چې په دې لاره روان دی د دغې لارې والو معرفت حاصل شي، لکه صراط والذین انعمت علیهم. دویم نوع ده انواع التوحید. دې صورت کې یو انواع الذات دی، یو توحید د ربوبیت دی، یو توحید د اسماء او د صفات دی، یو توحید د الوهیت دی، یو توحید د حکم او د شریعت دی. دا ټول په دې سورې فاتحه کې بیانېږي. دریم عنوان اسماء الله، د الله پنځه نومونه په دې صورت کې ذکر دي: الله، رب، رحمان، رحیم، مالک. بل عنوان دی صفات الله، دې صورت کې د الله صفات ذکر دي: معبود یو الله دی، مستعان را مدد شي یو الله ته ویل کېږي، هادي هدایت ورکوونکی یو د الله ذات دی، منعم احسان کوونکی یو د الله ذات دی، ذو القهر والغضب. او چې کله بیان وشي او ته په ضد او عناد کلک ولاړې او ځان دې جاهله کړی دی نو بیا د الله قهر او د الله غضب ته ځان تیار کا. پنځم عنوان فرق ضاله خمسه، پنځه گمراه فرقې الله په دې صورت کې ذکر کړي. یو تمام مشرکین الحمدلله سره ټول رد شو. دویم قدریه، دریم جبریه، څلورم مرجئه او پنځم روافض او شیعه. دې تفصیلات بیا کوم ان شاء الله. شپږم عنوان دی عبادات خمسه، پنځه عبادات ته دې صورت کې اشاره ده. اول تسمیه، کله چې یو کار شروع کړي نو بسم الله الرحمن الرحیم وایه. دویم تحمید الحمدلله وایه، اول آخر کې الحمدلله. او دریم تعبد عبادت او بندگی، او څلورم استعانت امداد غوښتل، او پنځم دعا. دا پنځه واړه عبادات په دې صورت کې راجمع دي. هم عنوان د نیکانو او د غیر نیکانو فرقو الله دې صورت کې ذکر کړي. درې قسمه نیکان: حامدون، عابدون، منعم علیهم. دا الله حمدونه بیانونکي الحمدلله ویونکي، عابدون ایاک نعبد و ایاک نستعین ویونکي، او منعم علیهم هغه فرقه نیکانو چې الله باغی نعمتونه کړي. او څلورم مغضوب علیهم چې هغې باندې الله غضب شوی دی. او پنځم ضالین. دغه رنګ یو عنوان دی تخصیصات. دې صورت کې پنځه تخصیصات دي. تخصیص الحمد بالله، الحمدلله به یو الله لره وایي، بل چا حمد به نه بیانوي. تخصیص الحمد بالله. او دویم دی تخصیص الصفات بالله. او دریم دی تخصیص العبادت لله. او څلورم دی تخصیص الاستعانة بالله. او پنځم دی تخصیص الانعام بالله. یعنی حمد خالص یو الله لره، صفتونه یو خالص د الله، عبادت د یو الله، امداد د یو الله نه، او نعمتونه ورکوونکی یو د الله ته. نو دې صورت کې یو دعوه ده الحمدلله، ټول استعینې، ټول صفتونه د خدایتوب خاص یو الله لري. په دې دعوې باندې درې دلیلونه دي: رب العالمین یو، الرحمن الرحیم دوا، مالک یوم الدین درې. یوې نتیجه ده ایاک نعبد و ایاک نستعین. او دریو فرقو ذکر دی: یو منونکي او دو نه منونکي. منونکي مؤمنان مسلمانان انعمت علیهم چې په دې به الله نعمت کړي، او دو نه منونکي فرقې
یو یهودیان او بل عیسایان دا صرف مصداقات دي معنی دا نه ده مختصره معنی الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د خدایتوب خاص یو الله لره دي رب العالمین چې رب د مخلوقات دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی مالک یوم الدین واقدار خاوند درجه د جزا دی اختیارمند درجه د فیصله دی مالک درجه د عدالت دی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص یو تعالی عاجزی کو یو ستانه امداد غواړو اهدنا الصراط المستقیم توفیق را کی منگلا بیان کی منگتا کلک کی منگا پلار نیغا اغلار چې نیغه تا ته روانه ده او باغی من چې کله سړی روان شي نه ستړی کیږي او نه وخت بربادیږي اهدنا الصراط المستقیم لک کی من پلار نیغا صراط والذین لار د هغه چا انعمت علیهم کتاب نعمتونه کړي دي غیر المغضوب ندی ها کسان مغضوب علیهم چې ستاسو غضب شوی دی ولا الضالین او ندی گمراه بلال शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।